تاسو چلو کېنه که نه ته ولې زه د خپل تقریر آغاز د قرآن کریم په یو آیات کوو غوږ ونیسه بلې شو خاموش دا موبایلونه په جیبونو کې هر سړی شوړی تاسو خو نصر بل کړي دي ځانونه باسو که نه که بیټرۍ باندې هغوی اچھا لاړو قرآن کریم کې یو آیات ته قرآن کریم چې کوم د کائنات باندې موږ په حضور کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی هغه وایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم ترجمه یې دا ده چې خداوند کریم د دې یو قوم حالت تر هغه نه بدلوي لږ بنګله میوزیک خداوند کریم تر هغه د یو قوم حالت نه بدلوي چې تر څو پورې هغه قوم خپل حالت بدلولو لپاره خپله کوشش ونه کړي زه ټولو نه اول د تاسو د دروند استقبال باندې زه د غازي خیل ګډ کلي او چې څومره مېلمانه دلته نور راغلي دي ټولو شکریه ادا کوم دومه زموږ زوړ رواج و چې مېلمه به راته استقبال به په ډز ورته کېده تاسو ډېر زیات ډزونه وکړل دا د درنښت یوه طریقه د پښتنو چې خو زه خپل زړه حال درته وایم موږ زه دا غواړم چې دا موږ بچي زلمي هغو لاس نه موږ توپک واخلو قلم هنر تربیت ورکړو دا یو کاړتوس نن سبا خدای ګټه پچو ده په 2000 د لور په 2000 ده بهرحال ګټه مخه ده په 200 کې 150 کاړتوس ده نو 2000 ته یا 2000 ته به ګټئ خو بهرحال لکه زه دا مخکې چې څوره جیانو ته بچو هغو ټولو ته خواست کوم چې موږ کله دا خبره کوو چې موږ به علاقې کې امن راولو موږ به دا بند وکړو لنډوی دا میوزیک مو ډېر شوق ده ګڼو غلي کښېنه که نه بیا چیک سي قبض خو دې نه ده نو چې کله موږ وایو کنه چې په خپلو بچو ته به غوږ ونیسو امن نو موږ به دا بنډیره توپک له تا اخلو تا ته به قلم درکوو تا ته به امن درکوو موږ خاورې ته ګوره دا بدیو باندې وړو وړو خبرو بدۍ او مړي څومره مو دا قوم دا دوره قدر عمر ده 80 کاله عمر ده ایوریج 10 کاله ودیو او 10 کاله ویشو چې ویشي 10 کالو چې دغه چې بدي هم ده زړه بدګي هم ده دا عمر خو ګوره غم به یو په خدای په تا باندې راولي چې هغې نه دا الله فیصله یي ما باندې 2012 چې مې والد صاحب مې بېګونه هېڅ نه مو چا سره بدي وه نه مو چا سره بد و د کام د ولس خدمت پرې کولی خامخا شهید شو یو ظلم و چې هغه بیا تا په وس کې نه دا به الله تعالی دا لیکلې وه خو چې کله تا سره په 2010 کې موږ په شاسن خیل چې دماکه وسله چې هغې چې 114 کسان پکې شهیدان شول دا غریبانو نن هم یتیمان او کونډې ناستې دي دا هغه مسلې دي چې دغو خبرو دماکو دغو کیسو موږ خاورې نه امن رخصت کړی ده بیا که دغه وه خو بیا ډېره وه نه به وه دومره ډېره خو چې کوم دښمنۍ ورلګیا ده کوم مړ ګوډ خپله چې کوم لګیا یو دا توپک دا ډز دا کونډول او یتیمان کول موږ فرض ده پیسې ته یو مشر چې موږ خپل ولس ته ووایو ټولو نه غټ ظلم دا ده چې ورور نه ورور واخلې بچی نه پلار واخلې نو څه شي اخلي چېرې خبره په تا شه نه ولګېده بس کې بیا دې مړ کړو نو څه شي اخلي دومره قدر پټایي هغې باندې چې کوم ځای هغه خویندو بچو علي هغه بچکو بچو علي هغه ښځې بچو علي ولې سوچ نه کوو موږ ته ګوره دنیا لاړه کوم دي ته
خلک کارخانې جوړوي، خلک دنیا لاړه کنجي ته، خلک کارخانې جوړوي، خلک دکانونه جوړوي، خلک پیسه ګټي، خلک بچو باندې تعلیم کوي، ژوند خوښۍ خوږه دي. که تاسو ولیدلې چې د اسلام آباد پنجاب چې خلک په کوم شي اخته دي، موږ خلکو دغه لنډ میندلی دا چې بیا مړی کړو. ولې کوو یار؟ ولې دا ظلم کوو؟ دویمه خبره، نو مخکې زه دا مروتو ته خواست کوم چې د چا ته ورځو چې خدا رسول ته وګورو چې کله موږ د امن ناره کوو بیا ډز نه پرهیز کوو. زه د تاسو نن چې کوم عزت افزایي راکړه زه هغې منشته کوم، خو موږ دا غواړو، زړه فریاد مو ده. دویمه خبره دا کومه چې مولوي صاحب تاسو ته پته ده ما پسې ژبېدا وکړه، بیا یې ورور راغی، ګدرې راغی، غلطې خبرې وکړې. بیا دې نه بعده ما لکه لنډه ده، تاسو که ویډیوګانې کتلي، ټانګ چې مې جواب ورکړ، ډیخان چې مې ورکړه، بېګا شپې مې لکۍ چې ورکړه، بیا مې نن مې ګرده ورځ ورکړې. غلطه خوله یې وواله، ناقصه خوله یې وواله. او مطلب دا ده چې داسې دا د عالم، دا د مولي، دا هغه شعار نه ده، هغه طریقه نه ده. ته رایسه ولس ته ووایه چې زه ووټ درنه غواړم، خو ولس یا خلکو ته په دې ووټ اخیستل چې ګمراهکا یې چې بای جنت ته دې لږوه. جنډه مې د پیغمبر علیه صلات و تسلیم جنډه ده، او ورته وایي چې دا کتاب مې قرآن کریم سره مشابهت لري، دا دروغ دي. دا خبره مه کوه، په خپل تکړهتوبه په مېړانې ووټ وغواړه چې بای دا خلق ته پروګرام ور وښوه. لکه لکۍ ضلع ده، نو مولوي انور صاحب تاسو پاس کړو، د چشمو پاس کړو، دغه خلکو مذهب سره لګاو وکړه، بله چې خوبي خو نه وه که نه. لا یې دا درکېږي چې زه به دا ولس دا قوم به داسې په ترقۍ درته روان کړم. نه یې چې کار وکړو، نن بیا ولاړ د تا لال کېنه، چېرته ولاړې؟ کوم پروګرام د تا سره؟ دا جنت په نام باندې خو دې بار بار وټګېږو، جنت تا سره ده. جنت پرېږده، ته د چا حق سره نه معافولی سې. د یتیم د کونډې حق دې خوړلی، ناجایز مړی دې کړی ده، نو ځکه دې نیولې ده، قرض ده در باندې. دا حقوق العباد دي، دا خداوند کریم نه معافوي، دا به هغه سړی به معافوي، دا وارث به معافوي. ته ورته یې د جنت ټکټ درکوو. بیا دا د روز همیشه دغه حساب څه شو چې بردګان به چېږېږي او الله تعالی به یې تلي چې دا دې ګناه دي او دا دې ښېګڼې دي. لکه ته چې کوم دی دا د عقیدې نفي کوې لګیا یې. دا 50 کاله دی دغه رباب ته ټنګ ورکړو، دا رباب دې وکړو. نن وخت چې بیا څه درته راځي، لکه ګوره پیغمبر پړه لیکه خو ټول یو، پیغمبر علیه صلات و تسلیم څرنګه سادګۍ سره عمر تېر کړ. په خپل په وجود باندې به په دې کپړو چې به پیوندونه وو، مړی به یې 3 څلور ورځې شلې ورځې تېرولې. بیا دا خلفای راشدین وګورئ، او بیا تاسو دوه ته وګورو، دا ویډیوګانې به ګورو، دومره خوراک ورته پروت دي، دومره سنډاګان په ناست دي. غني صاحب غني خاموش، تاسو خاموش شو، دا پیسې مل وداخل. نو بیا دې نه بعده درته وایي خاموش، تقوایي، سادګي، حب رسولي، بیا خدای حقوق ادایګي، او ورسره او ټولو نه غټ لږغلي شو، تاسو لږغلي شو، ټولو نه غټ چې کوم ده حقوق العباد دي. د ګاونډي حقوق دي، د کلیوال حقوق دي، د پلار حقوق دي، د مور حقوق دي، د لور حقوق دي. تاسو غلي کېږو که نه؟ د لور حقوق دي، د ښځې حقوق دي، دا حقوق دي چې نه یې ادا کړي، جنت تا ته ملا نسي روا کولی، دا درواغ دي. نو لهذا 50 کاله دا رباب درته وغږاوه. بیا دې نه بعده تاسو وکته چې تاسو یې لوبغاړي ته وګورو چې ته راشي،
شل ګاډي لینډ کروزران او دې نه بعد یو غټ چې کوم دی یو شی دی وروځي بیا لږ غونډ شو هغې نه بعده جندې روزي یا بیډ رواني دغه شی به تا ته جنت درکوي کوم عقل داخلي ده خپله چې کوم دا دی کوم عمل ده رایسا ووټ واخله د دین په نام اسلام په نام چې غږېدا جواب ورکړي وایي جومات پسې وغږېدو مدرسې پسې وغږېدو ته جومات یې ته مدرسه یې دین شاته پناه اخلې رایسا په ټایټل چې درته ویښ واخلله پناه چې تا پسې ولرېږي ته جومات یې دا تا عمل د جومات ته یا دې نه بعده بدي یې څه شي ده ځان سره هغه سړی ده چې ناره یې وکړه چې ایاک نعبد و ایاک نستعین اټک یې ته لاړل نو چې لس ورځې تېرې کړې سپرډنټ سره میلاو شول سهار لمونځ نه واله تر دې تهجد وخت پورې یو لمونځ دا سړی نه قضا کوي ټوله ورځ د قرآن کریم په تلاوت کوي هغه سړی ده چې حب رسول چې قومي متحده کې ناره وکړه هغه سړی ده چې پاکستانیانو ته حیثیت کارډ ورکړ کسان کارډ یې ورکړ پناهګاه یې جوړې کړې مسافرخانې یې جوړې کړې 2 کاله کرونا وه غریب روزګار یې بند نه کړ دا هغه سړی ده چې په دې دغې موږ په من باندې سیرت النبي اتارټي جوړه کړه چې د پیغمبر علیه الصلاة والتسلیم او د خلفای راشده اسباق یې په نصاب کې شامل کړل دغه سړي ته مولوي صاحب ټیک څه ورته یهودي وایي دا سیاست ده ته ملا اخلې اوس ته په خلکو فتوې ورکوه جیب کې فتوې شورۍ تاله یې لکه ته ښځه اولنۍ هغه چې کوم دغې پلار یهودي و نو دا دې ته ورسیخ لکه دا او واوره یهودیان عیسایان دا پنځه مذهبونه چې دي دا کتاب الله سره چې دا چا باندې الهي کتابونه نازل شوي دي هغو سره خو شریعت هم واده نه روا کړې نه ده بیا د دې نه بعده تاسو وکته چې عمران خان سره حکومت ورغولو لپاره د زرداري او د نواز شریف چې نن دا پړپنج یې جوړ ده دا دو یووالي لپاره مولانا صاحب ټټر ورته ووایه دا درز ورغی چې خان به چې کوم د هغه حکومت په ړنګوو بیا سین دا نه و چې خان حکومت ړنګ کړو خان نن هم جل کې پروت ده پرون ډېرې ته لاړو ولې لاړو یوې ښځې ټلیفون ور وکړو ښځې ټلیفون ور وکړو الله حاضر و ناظر ده ویده دا یمین ایجنټ ایم پی ټي آی د خان فالوور یم وی چې پولیس راغی پلار مې چیک کړو ورور مې چیک کړو ورک دی ورور مې ورک ته هغې اوس موږ ته وایي چې ملا ته به پروګرام کوې که نه وروره پلار دې نه راځي دې خان صرف د دې مولي ګټلې لپاره ګټې لپاره ګرډي خان چې خلکو نه چې کوم د حیا اخیستې وه دا لکۍ چې به دا حال و لکۍ چې به دا حال و خو ده ته دا پته ده چې لکۍ خلک ډېر غیرتي دي چا ته چم نسي وروالی بیا مې دا وکړه یمن چې ورور راغی ما پسې ناکیسې خبرې وکړې بیا مې هغې جوابونه ورکړل نن مې لږ ښه سوړ ده په که بیا وغږېده اوس مې مجلس خپله سړیتوب تر ګډ کړ په انتظار به کوم چې که بیا غلط وغږېدې بیا مې انشاءالله دا مې ورسره وعده ده چې غږېدا چل به در شو مجلس طریقه به درته شو او دا به هم درته شم چې پښتنو ته چې پیغور ورکړې